ستاسو امت ستاسو دین یو دین دی دلته امت نه مراد دین دی ځکه امت معنی جماعت او ډلې ته ویلی شي خو بعض ځایونو کې د امت معنی په دین سره هم کړې ده قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي وجدنا آباؤنا على امة مو خپل نیکونه په امت باندې یعنی په دې دین باندې وګنتل دلته کې معنی د دین ده و دا دین ټول یو دین دی اصول د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلي تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې کوم اعتقادیات دي کوم اصول دي یعنی توحید د الله تعالی رسالت دغه رنګ چې کوم دي قیامت او آخرت دا ټول اصول دي او دا اصول د ټولو انبیاء علیهم السلام یو په فروعي مسایلو کې بیا اختلاف چا پای کې منځونه پنځو د چا پای کې 500 د چا پای کې د حج یو طریقه وا د موږ بل طریقه وا خو چې کوم اصولي مسایل دي اصول دي اعتقادیات دي نو هغه د ټولو یو نو الله وی دا ټول تاسو یو دي تاسو د دین د ټولو یو دي چې الله یو دی دا د ټولو د آدم علیه السلام نه راواخلي تر نبی علیه السلام په ټولو دغه یو خبره وا چې الله یو دی د سره هیڅ څوک شریک نشته قیامت حق دی دغه رنګ عذاب د جهنم او د دوزخ او د جنت دا حق دي دا ټولي په ټولو دینونو کې دغه یو خبرې وي اصولي ټول یو خبرې وي البته په فروعي مسایلو کې بیا اختلاف نو دلته کې دا د یو اعتراض جواب دی چې الله تعالی او فرمایي تاسو دین یو دی او ټولو پیغمبرانو ته فرمایي تاسو د ټولو دین یو دی نو د دین کې بیا د اختلاف ته کوم نه راغی دا شرک ته کوم ځای نه شروع شو دا بدعات ته کوم ځای نه شروع شو نو دا فتقطعوا نو دی جدا جدا کړه د خلکو په دې کې چې کوم ماده فرستو عالمانو چې کوم دنیوي عالمانو او علماء سوچ ورته وی د بنی اسرائیل هغه چې هغه دین چې کوم دی د خپل تابع کړو نو دغه خلکو د دنیا پرستۍ د وجنه په دې کې اختلاف پیدا کو په دې شرک باندې د وجنه خلک راولګل نور دین یو مو د ټولو خدا خلق پکې راغل نو دی بیا غ دین ټوکړي کو نو ارډلا په خپل دین باندې خوشاله او مشرکان په دنیا کې په خپل دین باندې خوشاله دي زمونږ د دین ټیک دی دغه رنګ عیسایان په دې دور کې هغه په خپل دین کې خوشاله دي نو هر ډله په خپل دین باندې خوشاله وا او دین ټوکړي کړي نو کوم دین چې حق هغه پرېخو او ځان نه چې کوم دې خبرې په دین کې ور شامل کړي وي او هغه باندې به عمل کو په دې باندې غم مکو ته خپل دعوت او تبلیغ ور کړی دي او چې دې ایمان نه وروړي په دې باندې غم مکو په دې ګمراهۍ کې چې کوم دې پرېږده مودا یا د دنیا عذاب تی مراد دی یا تی آخرت قیامت مراد دی یا تی مرگ مراد دی نو په دې باندې چې دا عذاب ناراضي او الله تعالی دی له مال او چې کوم دی زامن او جیداد او دنیا خوشاله دی ورل ورګړي دي نو دی په دې کې په دې مغالطه کې پریوځي چې موږ شرط په حق یو نو الله تعالی فرمایي چې دی دا ګمان نه کوي چې دی په حق باندې دی او د الله تعالی عذاب به ناراضي بلکې دی چې موږ کم زامن ورګړي کم بچي ورګړي د مال او دولت کم ورګړي دي نو دا د دې د رانیولو د پاره دی او د دې مثال زموږ علما دا ورګي چې کله سړی کور کې منګکان ډیر شي او ټول مشوره وغیر دی لپاره پنجره راوړو غواړي نو پنجره راوړي بایګو ته سموسه هم کیدي پکوړه هم کیدي پراټه هم کیدي او د منګک چې د بار نه ګوري نو بس وی ورتلل دی زموږ مسجد نو دا منګک څوک پوهه کولی نشي کو ته ډیر وجه دا ستاسو نیولو د پر دی مې ما ته په نظر باندې ښکاری کنه نو چې کله دا منګک د دې پنجره نه خپل ورواړي او دروازه په کلک شي ټک وکي نو دلته بیا سموسه هم پرته ده پکوړه پراټه هم پرته ده بیا دې خوراک نه کی بیا دې د وتو لار ګوري خو بیا د وتو لار د لپاره نه هغه ټول خبرې بیا رښتیا شي دک شان الله تعالی چې د کافرانو لکه مال او دولت د هر څو ورکړي دي نو دی خو ډېر پوهېږي چې ساده نیولو دپاره دي خو دوی به یې نه ګورم موږ ته په نظر باندې ښکاري دا خو الله تعالی په موږ باندې سود او فرزونه کړې ده نو دوی نه مني خو چې کله د مرګ فرشته راشي نو په هغه ټایم کې دوی بیا ټول مني خو بیا پسې پنجرې هغه ور کړس کړي بیا دوی د وتو لار ګوري او دوی بیا وایي د هېڅ زموږ نه دي پکار خو په هغه ټایم کې بیا توبه نه قبلېږي او دوی بیا دوی ډېر پوه شي خو دغه پوهه دوی دپاره بیا کار نه کوي نو دا وجه الله تعالی فرمایي چې دوی خو دا ګمان کوي چې موږ له زامن راکړي دي مال او دولت یې راکړی دی او موږ له ملکي راکړی ده موږ له چې کوم دی مال او دولت راکړلی جیداد یې راکړی دی نو دا د الله تعالی موږ خوښ یو نو دا د الله تعالی خوښ نه دی د نیولو دپاره دی الله خو رانیسي چې تاسو په دې کې ښه مست شئ بعضې وخت کې د خلکو
یو سړی ښه په ګناهونو کې مبتلا دی او هغه باندې الله تعالی دا پیسې سمې راوړي خلک وي په دا الله ډېر لوی رحم کړی نو دا د الله تعالی رحم نه دی دوه قسمه امتحان دی یو د غریبۍ امتحان دی انسان ګناهونو کې مبتلا دی الله به غریبي راولي غریبي به راولي دی ټیک نشي الله به مالداري راولي بیا هم دی ټیک نشي نو دا علما وجه دا امتحان د مالدارۍ او د فراحۍ د امتحان دا ډېر خطرناک دی ځکه د دې نه پس بیا الله تعالی مهلت نه ورکوي فوراً الله تعالی رانیسي نو په دې مغالطه کې تاسو مو پرېوځئ کوم مال او دولت چې درکړي دا ستاسو د نیولو دپاره د ظالمانو پوهه شي